رمضان المبارک یو اهم ترین وظیفه درته خایم په ټول رمضان کې یو خاص تعداد د استغفار دا وکړئ تاسو او ان شاء الله العزیز هر حاجت مو پوره کړي ټول پریشانای به ختم شي مړه د ژوند په خوږو به پوه شي د دنیا او د آخرت زندگی به جوړ شي ان شاء الله الله به درنه راضي شي یو خاص تعداد کې اسیم رمضان المبارک تاسو ته پته د رحمتونو میاشت برکتونو میاشت داسې مسلمانان چې د هغوی ټول کال دغسې په پریشانو کې تیر رمضان راشي نو داسې خوشحالي پرې راشي رزق پراخه شي ته وګوره څومره دنیا سامان ورته پروت د دنیا قسمه قسم خوراکونه ورته پراته الله په رحمتونه رزق زیاتیږي په رمضان کې نو چې دا وظیفه دی وکړه بس یو خاص تعداد کې استغفار استغفار چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کدی یو کم دیر شو میاشت وي کدی دیر شو خو تاسو به دا تعداد پکې پوره کوئ 1,25,000 ځله به استغفار پکې پوره کوئ خو داسې طریقې سره نه چې بس چلتے پھرتے میا خو هغه په تعداد کې نه شماري هغه په ذکر کې راځي لیکن استغفار خدا معنی ده چې ته به ګناهونو نه توبه وباسې یار چې په رمضان کې هم ته د ګناهونو نه بچ نه شې نو ته به څنګه رحمتونه به څنګه راځي نو ګناهونو نه ځان بچ کول او د ګناهونو نه د توبې په نیت به استغفار کوي تنهایه کې به کښېني او څه تعداد سره به هر څومره چې دی ووایي او بیا به ځان سره کاپی کې ولیکي نو په ټول رمضان کې به 1,25,000 استغفار ته پوره کم استغفار چې د خوښ یې ووایه خو د زړه نه ووایه او بیا چې کله پوره شي 1,25,000 پیرې پوره شي نو خو د زړه نه به دعاګانې وکړي او بهتر دا دی چې افطارۍ په ټایم کې وکړي افطارۍ په ټایم کې هسې هم دعاګانې قبلېږي روژې ماتې نه روژې ماتې ټایم کې هر څه پراته دي خورې نه رمضان تر څو چې د الله حکم نه دی شوی الله اکبر څومره د قبولیت ټایم دی دغه نو په دغه ټایم کې دعاګانې کوئ ځان دپاره مسلمانانو دپاره ټول امت دپاره دعاګانې کوئ مونږ هم پکې یادوئ ځکه مونږ همیشه دا کوشش چې مسلمانانو پریشانۍ ختم شي الله نه غواړو چې الله دعاګانې کوو چې الله دا پریشانۍ ختم کړي او داسې قسم وظایف چې مونږ ته معلوم دي هغه تاسو ته وښیو چې زه زړه نه یې وکړئ او انشاءالله پریشانۍ مو ختم شي نو ښه د زړه نه استغفار وکړئ او هغه تعداد به لیکې ځان سره 1,25,000 پیرې به دا پوره کوئ او چې دا دې پکې پوره کړو نو انشاءالله دنیا او آخرت به دې جوړ شي ګناهونو نه توبې په نیت کوئ او بیا وګورئ بیا چې څه حاجات دي هغه وغواړئ د الله نه او ټول مشکلاتو لپاره دعاګانې وکړئ انشاءالله العزیز خو په دې رمضان کې ښه تراویح کوئ ښه منځونه کوئ تهجد یې کوئ او روجې ښه د زړه نه نیسئ ښه په اخلاص سره نیسئ چا سره بد مه کوئ خلکو سره ښه کوئ صدقات پکې کوئ کوشش وکړئ داسې غریبانان ګاونډیان دي د هغې به د روژې ماتې درک نه دی د هغې خیال ساتئ تاسو د خپل وس مطابق هغه سره ښه وکړئ نو انشاءالله العزیز دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت د نجات ذریعه شي الله به دا پریشانۍ ختمې کړي حاجتونه هم پوره شي الله باندې د ژوند په خوږو ماړه کړه الله باندې دنیا او د آخرت خوشحالی سکون او راحت نصیب کا و آخر دعوانا ان الحمدلله